او زه دې قوم ته هم وایم چې څومره دا کم خلک چې ښېګړې ورسره ما کړي دي او نن روان دي په بل خلکو ورپسې دي، د پتا باندې به سړی دا یقین هم سبا نه کوي چې ته په 8-9 کرو له پاسه ته ځې او د بل چغه وباسې که نه، د چا سره ګرځې که نه به د نه ووټ والي سبا به لول په لته والي لول به تا له لته درکړي چې ته د هغه په 8-9 کرو خپل نه شوې نو زما په څه باندې خپل شي. او دا ټول معلوم دي، دا نه چې نن سبا څوک پټېږي یا دغه کېږي ګرځې او نن سبا خو ایمان به خپل نه خرڅوي، کم از کم د ایمان د خرڅولو ټایم نه دی. زه د مټې د خلکو نه خصوصا بالخصوص او بالعموم د سواد د خلکو نه دا تمه لرم چې دوی خپل ایمان په دې ټایم کې نه خرڅوي. دا د سخت ټایم دی، دا به څوک راځي څوک به د پیپ درکوي، څوک به د ټرانسفارمر درکوي، څوک به د څه درکوي، څوک به د څه درکوي، څوک به د پیسې آفر کوي. خو مهرباني وکړئ چې په دې ټایم باندې خرڅ نه شئ. خو را روان خپل مستقبل ټیک کول غواړئ، را روان د دې نوي نسل د ترقي دا د مستقبل ټیک کول غواړئ او د خپلې علاقې چې کوم د ترقۍ دا سفر دی دا جاري ساري وساتل غواړئ نو ووټ په ټیک په 8 فروری د پګړې باغ کې وایي دا به وایي دا ترقي سفر والو کې. زه خپل ووټ په کارکردګۍ غواړم، زه خپل ووټ ستاسو نه په هغه محنت غواړم چې ما تاسو سره کم کړی دی، زه خپل ووټ ستاسو نه غواړم چې کومه مینه ما تاسو له درکړې ده هغه مینې باندې زه ستاسو نه وغواړم. زه ستاسو نه په هېڅ هم ووټ نه غواړم، زه د نه صرف پای باندې غواړم، په کارکردګۍ د نه غواړم.